دا دجال با د عراق او د شام په منځ کې ولار د پدې لار به دا دجال راوځي او زما محترم او یا زره يهوديان به پدې باندې ایمان راوړي په هغه ټیم باندې د ملګری به جوړ شي. هم دغه خلک دي يهود او کفار دا د مسلمان چرتم دوستان کېدل نشي. او دجال با د خدای دعوه وکي. پیغمبر علیہ السلام خپل صحابه ته د دجال تذکرہ کوي. دا دجال با سلوی خورزي د زمکه د پاسه با حکومت وکي جون به تیری. دا دجال با سلوی داسې ورځي به تیری سلوی خورزي چې یو ورځ به د یو کال برابر وي. یو ورځ به د یو کال برابر وي. دویمه ورځ به د یو میاشت برابر وي. دریمه ورځ به د یو هفتې برابر وي. او زما عزتمندو دا نورې ورځې به د عام ورځو په شان وي. او تاسو ته پته شته په سکندونو کې به زما عزتمندو د یو ملک نه بل ملک ته به ځان رسوي. په دې څلوېښتو ورځو کې به دا ټوله دنیا وګوري. یو قوم له به ځي هلکه ما د خدای دعوه کړې ده منئ که نه مې منئ. نو هغه بوس مسلمانان چې کم دی که نه کافر ته م وایي تم ښه کې او مسلمان ته م وایي تم ښه کې. دا هم ټیک دی او دا هم ټیک دی. دا بوس مسلمان دا به ورته وایي ولې نه موږ دې منو موږ ته خو دی که ولې هغې سره به مال وي عهده به وي. باران ته حکم کوي باران به ورېږي. باران ته حکم کوي باران به نه ورېږي. زما عزتمندو ځمکې ته به حکم کوي ځمکې نه به قسمه قسمه پل فروټ او سبزیانې به ځمکه ورکوي ورته حکم کوي نه به ورکوي چې دا ټول شیزونه د سره وي. او دې مسلمانانو ته وایي چې ما خدای ومنه ما خدای ومنه او دې خدای ومني خو زه ټیک ده. او که خدای ونه مني نو زما عزتمندو باران ته به حکم وکړي چې باران به په دې باندې نه کېږي. زما عزتمندو ځمکې ته به حکم کوي چې دې له به پل فروټ سبزیانې بالکل نه ورکړي. دې سره چې کوم مال او دولت دی دا ټول مال دولت به د دجال پسې داسې راځي لکه څنګه د شاتو مچۍ هغه بابا پسې روان یې د شاتو بابا پسې داسې به دا د دنیا د هر څه دا به د دجال پسې زما عزتمندو داسې را روان. زما عزتمندو د دې دجال مقابلې ته به یو نوجوان رامخکې شي. هغه دجال د دې مقابلې ته به یو نوجوان داسې ایمان والا چې زما عزتمندو په دغه وخت کې به د دې نوجوان د ایمان برابر د چا ایمان نه وي. داسې مضبوط ایمان والا او چې کوم سچا پکا مؤمنان مسلمانان دي زما عزتمندو عقیده جوړه کړې وي ایمان باندې محنت کړې وي په ایمان جوړولو باندې پیسې لګولې وي زیاتر په جماعت کې ناست وي زیاتر د علماو په صحبت کې ناست وي زیاتر قال الله قال الرسول زیاتر د قرآن تلاوت کوي موبایل نه ګوري. دغه خلک به دجال داسې پیژني داسې چې زما عزتمندو د دجال په دې تندي باندې به کافرا دا به لیکلي وي کافر. دا به دې مسلمان ته ښکاري هغه بوس مسلمان ته به هم نه ښکاري او هغه نورو یهود او کفارو ته به هم نه ښکاري. دا چې کله نظر واچي دا مسلمان چې داسې قیمه قیمه کې دا به ورته وایي ته کافر یې کافر یې کافر یې. د دې وضاحت موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. دا به نه مني. زما عزتمندو ته خو زما مقابلې له راغلی ما خدای ومنه او ته وایي ته خدای نه یې ته غټ کافر یې. زما عزتمندو ورته به وایي چې زه تا مړ کړم او دوباره دې را ژوندی کړم نو ته وایي بس ټیک ده که نه مړ مې که دوباره مې را ژوندی نو دغه نوجوان پسې به توره راواخلي او دا نوجوان به په منځ دوه کې داسې اوس یو څاروی تا حلال کړی دی ذبحه کړی دی هغې نه څه ووته نو دا د چا پلار دوباره را ژوندی کولی شي د الله نه ما سوا. دا پول اختیار به دې دجال له الله ورکړي. دا اختیار دا امتحان دی رونو دا فتنې دی رونو دا صرف او صرف دا حالات به دې وجې نه په ما ته راځي چې ایک نمبر مسلمان او دو نمبر مسلمان بوس مسلمان الله پاک پکې وګوري چې ایک نمبر مسلمان څوک دی او دو نمبر څوک دی. نو زما محترمو دا نوجوان به په منځ دوه کې او دوباره به یې را ژوندی کړي. دوباره اشارې سره به دا بیا هغه ټوکړه بدن به داسې راشي او روغ جوړ به شي. ورته وایي اوس مې منې که نه نو دا نوجوان چې کله دوباره را ژوندی شي که نه دا ایمان والا مضبوط ایمان والا تقواداره پرهیزګاره چې را ژوندی شي د دې دا چهره رسول الله مبارک فرمایي داسې پړق به وي ځلیږي به. او زما عزتمندو دغه دجال به ورته اوس خو مې خدای ومنه که نه اوس مې پوخ یقین شو چې ته کافر یې اوس مې پوخ یقین شو. رسول الله مبارک فرمایي دې دجال سره به بیا دوباره دا اختیار نه چې دا دوباره قتل کړي بس ختم. زما عزتمندو چې کم خلق دا دجال خپل خدای ومني د هغې څاروي به ډکې خېټې کورونو ته راځي غلانځ کې به ډکې ډکې. زما عزتمندو د دنیا هر ساز او سامان به ورسره وي
هر څه بارانونه هم پې ورېږي او چې کم خلک یې نه مني د هغې غواګانې به هم وچې کړه سي ځمکې به هم زما عزتمندو همداسې وران ویرانې پرتې وي پیسې چې څه شی ورسره هر څه به ترېنه لاړ شي د دجال لاس له به راشي نن څومره خلک تاسو ته پته لګېدلې ده که نه چې زما عزتمندو دغه خلکو پسې روان دي چې دا د کومو خلکو سره لږې پیسې که نه په الله قسم زمونږ مسلمانانو ایمانونه خرڅ کړه موږ ویو کافران مرداباد موږ خپل بچې راوالو د کافرانو جولۍ ته ور وغورځو یورپ ته روان دی فرانس ته روان دی جرمني ته روان دی زما عزتمندو دغه ملکونو کې څوک اوسېږي دغه ملکونو کې بادشاهت د چا دی او بیا فخر سره ویل زما زوی یورپ کې دی یورپ کې دی هغه پیسې چې کومې راځي که نه اسپتال یورپ باندې به د خیره سره لګي هغه پیسې چې کوم راځي که نه کچرو یورپ باندې به انشاءالله تعالی الله وباسي دا یاد ساتي ښه نن خو دې پیسو ته تاسو خوشحالېږئ دا خپل بچي منې کوي کم الله چې په یورپ کې دی په پاکستان کې نه دی کم الله چې په قرآن کې فرمایي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها رزق موږ له څوک راکوي وایي څوک راکوي سپو له رزق څوک ورکوي میانو له رزق څوک ورکوي هوا کې چرن پرن له رزق څوک ورکوي بعضې اوس هم نه وایي بعضې اوس هم دا خولې باندې کړي دی عادت نه وي دومره ناراض دی د الله نوم هم زموږ په خوله نه راځي تاسو به څه جهاد وکئ مړه زما محترمو دجال به دغه ظلم او ستم او دغه تحریک به چلی